نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو کو یو زنانا په داسې لوپټه کې مونږ کوي چې پاغه لوپټې سره د دې وخت ښکاری یا د لوپټې نه د دې وخت راوتی دي او ظاهر ښکاری یا انتهایی نری ده لوپټې صحیح اچولې ده خو نری ده د دې وجې نه ټول وخت ښکاری یا د دې زنانه لباس داسې دی چې انتهایی نری لباس ته جسم یې پکې ښکاري لنډ تنګ دی ټول جسم یې ته پکې ښکاري یا د جسم بعضې حصه ښکاري نو په دې صورت کې په داسې لباس کې د دې زنانه مونځ جایز دی او که نه فتاوی هندیه کې دی وبدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها وقدميها كذا في المتون وشعر المرأة ما على رأسها عورة وإما مسترسل ففيه روايتان إلا صح أنه عورة كذا في الخلاصة وهو الصحيح وبه أخذ الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه كذا في التبيين د آزاد خزه ټول جسم سوا د مخ د حدودنا او د مړوندونو پورې د لاسونه او د ګیټو پورې د خپې دا د ستر کې داخل نه دي دا درې حصے د دینه علاوه د خزه ټول جسم دا په ستر کې داخل دی هر وخت کې د خزه دا ټوله حصہ د جسم دا پټ ساتل دا ضروری دي او فرض دي بدی صورت کې کو یو زنانا داسې لوپټا یا داسې قمیص یا داسې لباس چولې چې د دې د جسم دا ستر والا حصہ پکې ښکاری وختې پکې ښکاری یا انتهایی نری دي یا تنگ دي لنډ دي د جسم حصے بالکل نمایه په نظر راځي نو بدی سے لباس کې د زنانه موز جایز نه دی کو بالفرض منځ کړي بد سے لباس کې دغه موز واجب الاعاده دی دغه موز به د سر نه راګرځي قضا واجب ده د دې وجنه د خپل لباس د بهترین لباس د شریعت پرانا کې انتظام وکړو چې بده کې زمونږ منځونه صحیح شي اسنه چې هغه هندوستړې او خدای ناراضه والا حساب را سره ونشي مونږ منځونه هم وکړو او چې بیا د قیامت پر ورځ خپل عمل نامو ګورو یو منظم پکې نه قبول شوی نو بیا به ډېره د افسوس او د حسرت سبب ګرځي د منځونو اهتمام وکړو. سلام.